وريد بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل. ولسه موږ ویلو اجارې په باب کې 15 مباحث دي. اولم تعریف کړو عقد على المنافع بعوض، او دویم نمبر مرله شرط بیان کړو منافع به معلوم وي او اجرت به معلوم وي، او دریم نمبر یو ضابطه ذکر کړی و کوم شی چې په بیه کې سمن جوړیږي هغه په اجاره کې اجرت جوړېدل شي، او به دریم نمبر عنوان کې د معقود علیه د معرفت طرق بیان شوی، او کله په موده باندې، کله په عمل او تسمیه باندې، او کله په اشاره سره وي. او څلورم نمبر عنوان شروع دی چې دې کې راته د معقود علیه انواع بیانې. اول نمبر بنا اجرت باندې ورکول شي، کاغذ دکانونه یې کورونه یې. او دویم نمبر زمکا اجرت باندې ورکول شي. دوه طریقې دي، یو لما له نهایه، هغه شي د باره چې هغې دپاره انتهاوي 2 میاشتې 3 میاشتې او خاص فصل پورې، یعنی د فصل کرلو دپاره زمکه چاله پکري ورکي. او دویم هغه چې د هغې دپاره لا نهایت له انتها ورله نه وي، لکه بوټي یا بله څه انتها خو نشته چې 6 میاشتې به کال یا کور زمکه یې چاله ورکړه، هغه په آبادي ځان له جوړه کړله. نو د دې حکم موږ بیان کړی چې کله موده مقرره هغه پوره شوله، نه به دغه آبادۍ والا ته دغه مستاجر ته وایي چې خپل آبادي دې ورانوه او بوټي ونې دې کټ کوه وړې. ها که ځمکې ته ضرر و نو به مالک ته هم اختیار شته دی چې هغه ورته ووایي چې مې کټ کوه، د کټ شوي ونې او د ملبې تاوان به زه درکړم، دا راته پرېږده. ښه جي، تر اوسه پورې د عنوان په لحاظ د دې عنوان 4 مسلې بیان شوي وي. 5مه مسله دا ده چې دې کې راته دریم نوع د معقود علیه بیانې حیوان چې دی دا په کرۍ باندې بل له ورکولی هم شي، کرۍ باندې بل نه نیولی هم شي. همدغه شان 4م نمبر سامان بل له په کرۍ ورکولی شي چې نفعت حاصلېدل ممکن وي، او بل نه په کرۍ باندې نیولی هم شي، لکه کپړې دي. نو به دې دواړو کې حکم دا دی که شرع مطلق ورته ویلي دا حیوان سواری د پاره ما درکو، سواری د پاره هم جایز دی او بوج مو جوړولو د پاره هم جایز دی. همدغه شان مطلق ورته ویلي دا کپړې مې اغوستلو د پاره درکړلې، نو په دغه صورت کې په دغه سواری باندې خپله سورېدلی شي او بل هم سورولی شي، او کپړې خپله هم اچولی شي او بل ته هم ور اچولی شي. که نه داسې ورته ویل چې صرف تبه دا کپړې چې صرف تبه به سورېږي، یا یو ته خاص خاصیات کو زید بره کپړې چي او زید به په سواری سورېږي، او په دغه صورت کې د دا کپړې بل چاته واچولې سواری باندې بل څوک سور کو هلاک شو، نه به خو مخالفت کړی دی، به خو امانت نه دی پاتې، به خو شی مضمون جوړ شوی، پوره توان به پرې راځي. اصل کې د مستاجر په لاس کې شي دا شی مستاجره د امانت وي، او تاسو په د امانت په هلاکت په صورت کې توان نه او استهلاک کې تواني. او دا قانون دی چې کوم شی چې غیر مضمون وي، بعضې صورتونو کې مضمون جوړیږي، په هغې کې یو دا دی چې کله د چا سره امانت دی، هغه د چا چې امانت دی دغه مخالفت کوي، به مضمون جوړیږي، به هر صورت به توان راځي. تاسو ګورئ ويجوز استئجار الدواب للركوب هم صحیح دی، والحمل لپاره هم صحیح دی. فإن اطلق الركوب مطلق ذکر کړو، جاز له ان يركبها من شاء، المطلق يجري على اطلاقه، خپل اطلاق به جاری کو. 63 نمبر ماده وا هر څوک به سورول شي. وکذالک شپږمه مسله په دې عنوان کې ذکر متاع بیان د دام سامانونو، یعنی 4م قسم د معقود علیه. ان استاجر ثوبا لللبس واطلق مطلق ویلیو، نو المطلق يجري على اطلاقه بنا هر څوک دا به کپړې چولې شي.
او کبه دواړو صورتونو کې وته ویل فین قال له علی ایرکبها فلان پلانې به کې سوريږي او يلبس ثوب فلان فاركبها غيره او البسه غيره كان ضامن ان عاتبت الدابه او تلف الثوب ځکه مخالفت وکړو نو قاعده خو ذهن کې ده کنه چې کله مودا د چا سره چې شی امانت وي مودا مو وای هغه مخالفت د مالک وکي نه به د غیر مضمون نشه مضمون تروړي او مضمون په صورت کې خو چالاک شیم تاواني ځکه به تاوان راځي وسوال دار دغه صورت کې با دغه کپڑے یا دغه سواری کری ور کوي کنه به ور کوي نو جوابداري کری بنه ور کوي به او وجه من 85 نمبر ماده کې ویلي کې سازو ذهن کې الاجر والزمان لا يجتمعان دلته قاعده ده لعدم اجتماع الزمان والاجر دواړه نه جمع کی او وجه سره دا قاعده ولې ده چې اجر او زمان نه جمع کیږي به ثابتور بصیری کړي والاتلاف ولا يقابل بالاجر وليسب یو سړی د چا یو ملک هلاکی نو بده او دغه د اجازه نه غیر هلاکی نه بده هلاکت باندې قانون نشته چې اجرت دی وته ملاو شي مالک ته یادو مخه یو سړی د بل د ملک نه فایده اخلي دا خلاف القياس ثابت ده د دې فایده اجرت به مالک ته ورکي خدا نشته چې د بل ملک د څوک هلاکی او د هلاکولو اجرت دی به مالک ته ورکی اتلاف اجرتونه نه د منافع اجرتي ما خیر ونه رسیدلې د شکل د حیوان هلاک کو د اتلاف شنو اجرت د څور کوي ورسیدلې به والاتلاف لا يقابل بالاجر هو هجي وما مساله وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل وليس بدا مخکنه حکم د سواری په باره کې او د کپڑے په باره کې تیر شو که مطلق ویلیو هر څوک به سورولې شي هر چاته کپڑا چولې شي او که څوک ورته خاصیت کړي به مخالفت نشي کوله اوس قاعده په تور باندې وي هر غشي چې وسړی په کریونی سي اجاره باندې او د مستعمل په وجه هغه بدلیدلو یعنی کہ یو مستعمل یو شان استعمالی بل شان استعمالی شي کې فرق راتلو د مستعمل استعمال په وجه دغه حکم به که مطلق ویلی هر څوک استعمال ول شي او که خاص کسیت کړي او به بل استعمال لور کو نو تاوان بپی او کوم شی چې داسې وو چې هغه کې مستعمل څوک وي هیڅ فرق پغه شی باندې نه پریوزي نو دغه صورت کې به قید لګول فزول دي خدای مالک د طرفه لکه ازمه کده وګورئ وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل فاما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فان شرط سكن واحد بعينه فلو يسكن غيره الګ د کور کې مزید کری در کو مزید به کیوسه بل بنوسه دا خو شرط فاسد ده کور کې زید اوسیږي او کام روسیږي او کبک روسیږي اس اثر پکور نه پریوزي تاسو پیږي مخکې راځي حجی اتم نمبر مسله د دې عنوان اتم مسله یو سړی سواری پکړې نیولې ده او دا ویلې دي چې هلکه دومره مثلا نن سبا غاړې نیولې دومره مال به پیوړم قریب باندې د بلنا غاړې باقاعده رواخستو مال پیوړم په خو به دغه حسابو سواری به رواخستله اوس مال ورکې وړي هغه د خپل نو سواری د چان رواخ السلام مال بیوړما نو کم شي چې یاد کړی دی دغه پیوړې شي څومره مقدار دی او د ضرر او د ادم ضرر په اعتبار سره چې دي شي څومره امثال دي هغه ټول بیوړلې شي خو دغه مقدار 15 من غنم یاد کړی 15 من اوربش مړلې شي جوار مړلې شي اولم په 15 من وړلې شي ها کم شي چې هم دغه مقدار باندې خو ضروري لکه 15 من وسپنه دا به نه شوړي لکه وسپنه خو یو خاص ځای پرته حیوان ته نقصان ورکړي
او که سواری داسې و چې هغې نقصان نه ورکو اوس به جایز څه خبره پکې نشته تاسو وګورئ وإن سمى نوعا وقدرا يحمله على الدابة مثله يقول 5 أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر غيب بشان ولا ليش او اقل يد دينم كم ضرر ولي دي خلا مالك تفيده ده لكن شعير بيقول ليش سمسم شرشم بيقول ليش وليس له دربار جائز ده يحمل ما هو اضر من الحنطة كالملح وإذا بنش ولي والحديد والرصاص ادم د وسپنې یو قسم د سیسا تاسو پوه شولې خلن سبا غاړي چې دي کوم سوارې نه دي کې ما بخل فرق نه راځي ښا خصوصا مالګي او غنمو کې نه راځي ډېر بار لاندې وقایده ذکر کړی د ډېر مزیدار هر هغه شی چې داغي مثل وي یا داغي نه بزرر کې کم یا په ولې وړل شي وذلك لأنه إذا رضي بشيء يكون راضيا بكل ما هو مثله أو دونه دلالة شکل به یو شی راضي شو نو داغي به مثل یا داغي نه په دون باندې دلالتن راضي دي اما ویلیو کنه عبرت خود دلالت اعتبار خود دلالت لشتره شکل تسری نوي او دغه قاعده ان من استحق منفعه مقدره بالعقد چا چې مقرر منفعت مستحق داقت بوجه جوړ شو فاستوفى تلك المنفعه او مثلها او اقل منها جازا ورسېدلې به او ان استوفى اكثر منها د کم منفعت چې مستحق د غین زیات واخستلو نور لنه د جایزه فله ان يحمل كل حنطه لغيره د بل سړي غنم بیوړې مړلې شي غنم مقصود دي هم دغه شان د فصل مسله ده یو سړي زمکه ونی ولا د چانا او اجاره باندې خاص یو فصل یو تویات کو دا به کرما نو غم کړلې شي او دغه مثل یا دغه نه دون چې زمکه د ضرر ورکولو کې هم کړلې شي حاکم شي چې زمکه د ضرر ورکو د دین زیات نو به مخالفت د مالک به جایز نه وي فإن استأجر ليحمل عليها قطنا سماه بل صورت ذکر کوي هم دیکي مالوچ او تیات کړه دومره بوړما مطلب من مالوچ نوست مالوچ په ځای وسپنه بګدي من دانه د صحیحه من مالوچ زيتي که من وسپنه زيتي وسپنه زيتي کنه وزنان دبلو وزنان زيتي من مالوچ زيتي که من وسپنه دې اعتبار سره څوک زيتي څه څه ولکه تاسو پیګه لکه من معلوم زيتي که من وسفنه سوي برحال من وصفنا من ملوش وزن به اعتبار سره برابرۍ ښه نو به من وصفنا وري نشو ولې لقمان ذهن ټول خپل خزه کې دي خجي نو زکه چې وصفنا من چی کنه خو لګي هغه د حیوان په یو خاص ځبانې پرتی هغه ته به ضرر ور کوي او مالوش ټول خوري نه بهر ځبان دي دغه په مقداري نو حیوان ته ضرر نه ور کوي ما خلا خبرم د حیواناتو سره بلګي نن سبا کم سوارې نه دي گاڑی هغه کې سفر نه پریوزي کنه دې کوم پریوزي غلزي کې په یو د اوس پنې گاڑی خرابوي او مالوش خو ما غشاني مثل وزن حديد اندان شي کوله نه هم مثلا برحال کچري وسبنه بواچوله او هلاک شو زامن به به تو اجرت نه ملاويږي او کنه وسبنه صحیح ورسوله نه به تو اجرت به تو ورکی مالک ته دغه سواری ته خستره د مالو چر بارو د بلازمان وسبنه وړله نه هم مثلا وان استاجرها ليركبها فاردف معه رجلا تاسلك بروغري یو سړي بل سواری خسته ده چې زما په پلان کې زیاته زما او به ځان سره شاته یې سبا مصور کو راځه تم راځه
نو د دې درې څلور صورت دي تاسو لږ متوجه شئ. اول صورت دار چې بيخي ماشوم میزان سسور کړي نو هغه له څوک اعتبار نه ور کوي داغه په وجه وزن نه زیاتیږي اګه هلاکه شوله چونکی شی غیر مضمون دی توان بنوي. دویم صورت غټ سړی ځان سره سور کو ایسه به سور کو نو کچري د حیوان د دوه کسانو وړلو طاقت لرلو او به ځان سره کړي او هلاک شو نو نیم تاوان به تور کوي ځکه نیم کې غیر مضمونو اجازه تو نیم کې اجازه نه و د تاوان به ورکی او کوي ور سره هم ور کوي تبه چالکا تخویری الاجر والزمان لا اجتماعان دغه زمان او اجر دواړه رال نو جواب به ورته وکي به زمان او اجر دواړه نه جمع کیږي ال چې کله سبب یو وي ال دغه سبب بدل دی د اجر سبب د اجرت سبب د سړي وړل دی هغه وړه دی کنه او د زمان سبب غیر ځان سره کې نه ولې دی نو دواړه بیل بیل شي او کچره دی حیوان د دوه کسانو طاقت نه لرلو به ځان سره سب کې نه ولې نو به مکمل قیمت ورکړي به اجرت هم نوي تاسو پوه شولې او ته وګورئ څو صورت جوړ شو درې کنه وین استاجرها د ځین کې ده وین استاجرها ليركبها چې به کسان ته د ملاویږي خوي فاردف معه رجلا اول قید رجلا قید ولا قول لانه ان اردف سبيا لا يتمسك زمینه ما زاد الثقل. اچھا ماشوم کی خبره لګوګده ده کماشوم داسې او چې غزان ټینګول هم نشو نبه به زمين جوړیږي ما زاد الثقل څومره ثقل جديد شوی دی بس نسب قیمت زمان بنوي لکه کتاب کې خو د نسب قیمت زمان مسله ده ما برانه ویلې کا بلکې د سی وای کماشوم داسې ماشوم چې عرف کې خلکو د دې اجازه ته بس ټیک ده او کله غټ ماشوم نو به نسب او به حیوان هلاک شو نو نسب قیمت زمان بنوي بلکې څومره ثقل ماشوم زیات کړي غي موافق به زماني مثلا 100% کې 10% ثقل ماشوم زیات کړي نو 10% توان به راشي او که ماشوم بيخي غټو بيخي وړو کې نو لغټ شوی ماشوم نو به خود رجل بشان دي فعاتبت زمن نصف قيمتها نصف قيمتها ان كانت الدابه تطيقهما دا دویم قید ده چې طاقت لرلو که طاقت نه لرلو ان كانت لا تطيقهما زمن كل القيمه به زمين وي ولا يعتبر بالثقل به اعتبار نه وی چې لکه دا کم چې مستاجر د ثقل زیاتو کرا کمی کنه ولې او دا غزیاتو دا شینه بریده به چې کله مالک زمانه خلی د نصف قیمت د چانه بیلی مستاجر نه مخستلی شي او دا بلکم دوی میزان سکینه ولې وغنه خستلی شي که مستاجر نه واخستلو مستاجر زمين جوړ کړو هغه به د غسړي باندې رجوع نشي کولای ښا کاغه په قریب نظام سره کینه ولې او که مفت باندې کینه ولې او که غبل سړی زمين کو چې به تولز ما بسوري ناس وکړي راکا توان راکا نو به ګورو خجي رجعه على المستاجر دغه سره به مستاجر باندې رجوع کوي ان کان ذلك الرجل مستاجرا کچری په اجرت ناشته و نو مالک دغه چا چې سواری په کرینی ولی هغه ته ویلی زه په اجرت ناشته ما نه زمان لاړې مال او پس را کوا اګه مفت کې ور سره ناشته او به زمان مالک هم ددن اخیسته او به دا چا چې په کری باندې سواری نیولې دغه نه نشخصله په شو به کنه به وي ما تاسو نه رسي اجازه دی ورته چا چې بکرینی ولي غنه توان والی او کاغنه واخستو بهر صورت دی د څوک ځان شاده کې نه ولې کپکری ځان سره کې نه ولې دی او کاسي کې نه ولې توان دی نشي خستله او که شاته کس نه توان واخستلو نو کپکری ناستو نو به واپس د بل نه خستلې شي زه تاسو سره بکری ناستو کم شي مستاجر دی دغه نه خستلې شي او کاسي ناستو دې نشي خستلې زین کې کې نه و مخکې راځي لسم مسألة بدي عنوان كي وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة وما غ مسألة دا
یسب سواری د چا نه راواخیستله زه به من غنم وړم څنګه مې کوارټ ته مالګه وړله لکه خلک کوارټ ته مالګه نه وړي کوارټ ته مالګه وړل صحیح دي هلته خو ځان له غرونه دي نو ده ویل زه کوارټ ته به مالګه وړم من او من یې بزیتي ور بار کړله نو اوس دلته هم دوه صورت دي توجه جي اولا دا کوم شی چې ور بار کړی دی حیوان د دې طاقت لرلو کنه زیتی نو که طاقت نه لرلو ما غشان مسله د کل قیمت بزامین وي دا خو مخالفت کړی دی او که طاقت لرلو به هم بسې ور بار کړی یو من غنم یاد کړی یو غنم بسې زیتی خيو به ووري او که طاقت لرلو دو صورتې دي دا کم زیتی چې خېره طاقت لرلو خدا دا کم شی چې یاد کړی او دغه د جنس نه نو غنم یاد کړی او ور سره به جواری خېدي به هم د کل قیمت ضامن وي ونه رسیدلې او کچري کم شی او یاد کړی وو طاقت هم لرلو دغه د جنس نه خېو غنم نور بار کړیو نو په دغه صورت کې د نصف قیمت ضامن وي څو صورت شو مجموعي درې شو کنه طاقت نه لرلو کل قیمت جنس مخالف جنس به کی خو ور سره وهم کل قیمت او طاقت لرلو او دغه د جنس نه خو نو به نصف یو غره وني استاجر نه نسب بني لك نسب خبرك د ثقل موافق به توانی کا من غنمی او د اجازه ته د بنیم نور خيونو 3 روپۍ توان به راځي 2 منه به نور خيو 2 روپۍ توان به بدریو کې راځي په دغه حساب سره او که یو منه بری خيو نیم راځي به وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطه فحمل عليها اكثر منه فعتبت زمن ما زاد من الثقل الا اذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابه فحينئذ يضمن كل قيمتها دا مقتلو كان بفسلان دي لكلي وهذا إذا كانت الزيادة من جنس المسمى كما يشير إليه لفظ الزيادة فلو حمل جنسا آخر غير المسمى وجب جميع القيمة ورسد لبي وإن حملها صاحب الدابة بيده وحده فلا زمان للمستاجر هكذا زيتي شيء مالک د خپل اور بار کړي هو استاد دام پکې دا خپل په دغه صورت کې به تاوان نه او که دواړو ور بار کړي مالک او مستاجر دواړو مستاجر شه نبی به د مستاجر باندې دغه د اسم موافق تاوان راځي مثلا نیم شی ور بار کړي او نیم تاوان رااله خدواړو به شریک ور بار کړي نو نیم کې هم نیم تاوان شي دم زین کې کېناوه یو لسمه مسله اخیری د دې عنوان وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعاتبت زمنا سواری و تور کړي وا هغه لګامي رخکلو یي وهلا او هلاک شول زمان به پیوي د امام سبرایدا او صاحبین وې زمان به نشته دا اختلاف علی دی چې دا سواری روانه کړي وا لګامي ول رخکلو وهله د عادت موافق امام سے وی زمان بشتر صاحبین وی نشتا واما اذا ضربها ضربا غیر معتاد او کبح غیر معتاد به هلاک شولا به ټول اتفاق دی په زمان وی او فتوا امام سے ابراهيم الله درای موافق دا نن سوای چې لګو یو سړي د چانه گاړه بکری روا خستلو نو کم مروج سپیډ دی پاغه باندې چلولو کم مروج وزن دی هغه به بار کړو او هلاک شو امام سے وہی تاوان پشتره پدې رسي او خام دې موافق هم دا شي جوړی کینو هرن کینو مسله بدلم ده مستاجر باندې خو شي تاوان ني به اوري دا صورت به کې بری دی کچری چا گاړي بګری باندې رخصته او کم مروج سپیټو کم مروج هغه بوج پکې وړلو هغه نه پکې زیاته چولیو نو به دې سی حکم ولګو دا کوم څه دویم دی ټول اتفاق دی توان به راځي وته وګورئ وان کبح الدابه بلجامها او ضربها فاطبت زمنا ولي بزامين وي
هدايه مولا دلته یو اصول هدايه کې دلته یو اصل له ان الاذن مقید بشرط السلامه اذن مقید د سلامتیا بشرط باندې د خو سالم نه ده چې سالم پاتې نشول سواری نو اذن مرته نو چې نو توان به بي کنه وقال ابي يوسف رحم الله محمد رحم الله يزمن فتور امام سے بقول معنی دا قول الراجح قول صواب دوړو کې دي پنځلسم نمبر عنوان انواع الاجيري هجي تقریبا اته مسائل دی په دې باب کې دی عنوان کې اوله مسله والاجراء ولا ضربين مولي شبد اجیر مزدور دو اقسام را تبیني یو تاجیر مشترک ویل کیږي یو تاجیر خاص ویل کیږي والاجراء ولا ضربين ابي په اجراء کې د کوم الف او لام در تخکاری کنه دې معنی د جمع باطل کړي تاسو په بدل چې کله الف لام جنسي په جمع باندې داخل شي نو جمعیت ورلا باطلی او د دې وجب هم درته نه معلومه هغه دا چې الف لام جنسي دلالت په جنس کې افراد باندې نه او جمع چې دلالت په افراد باندې کې جمع هو صيغه د عام وي عام هو ډایرکټ په افراد لګي او الف لام جنسي چې دا خو د خاص صيغه دا هو ډایرکټ په جنس لګي افراد سره کار نه دی وجنه خاصم وي نو دا الف لام جنسي چې کله به جمع راشي دا سی لګا ناسخ افراد قصه ختم کی خجی دا یو مسله شول دیمه مسله د اجیر مشترک تعریف دی مشترک چاته ویل کیږي دیو تعریف بالحکم کړي دی فالمشترک من لا يستحق الاجره حتى يعمل مشترک هغه چاته ویل کیږي چې مستحق د اجرت ال جوړیږي چې عمل وکي چې عمل نه کړي مستحق د اجرت نه جوړیږي د مقابله کې اجر خاص چاته ویل کیږي چې مستحق د اجرت بهر صورت جوړیږي کامل کړي کني دوړ د بار مثال داسب ملي صاحب ټیلر دی او دا یوسف ملي صاحب ما سره دلته کور کې کار کوي مدرسه کې دی را سره اکرام دی نو آصف ملي صاحب لمه کې کپڑے ورکړلې ترڅو یې نه غندلې اجرت مستحق نه جوړیږي دا اجر مشترک دی او یوسف مولوی صاحب دلته موږ سره پوره مې شټکه کار مونږ کو نو د اجرت د ټیم ورکول په وجه یې ورکړې دي عمل څه کار نشته تاسو ویږي کنه ولی کار نه کوي څنګه نو د اجرت مستحق بهر هر جوړ شو توجه جی دا تعریف ما تاسو ول د حکم به دیوار سره پورا تعریف د اجر مشترک لاندې لیکلي مې يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محله عقد اجر مشترک چاته وي مې يكون عقده واردا على عمل د عقد چې په عمل وارد وي عمل بوج وتا اجرت ملاويږي وخت مې ویل کنه او د عمل به څنګه معلومیږي محل به ورته بیانې کنه کپڑا وګنډه رنگ وته ورکا پلان کې کار به کې وکا لأن المعقود له في حقه الوصف الذي يحدث في العين بعمله یاد ساتي قدر نه نشي اجيري مشترک کی معقود له چی کنه نو هغه وصف وي چې هغه د عمل په وجه باغشي کی پیدا شي کپڑا کې رنگ پیدا شو کپڑا کې ګندل پیدا شو تاسو پیږئ کتاب د چاله ورولې ودرلوي ګندل او دا ګندل د عمل معقود له وي خجي لأن المعقود له في حقه الوصف الذي يحدث في العين بعمله لهذا فلا يحتاج إلى ذكر المودي تبقيت احتياج نشتري أو بلکې به مودي ته احتیاج وي لکه قصار دی قصار چاته وي کپڑے چې دوبي ته وي او صباغ رنگساز قصار دوبي ته وي کنه خجي اجر خاص چاته ویل کیږي مې يكون العقد واردا على منافعه چې د عقد په منافع باندې وارد وي ولا يسير منافعه معلومه الا بذكر المده والمسافه او منافع بالا معلومیږي چې موده او ذکر کې یو مې شما سره کار کې مسافه د دې نظم د مال هغه پورې وېسه تاسو راسي بدی عام طور خلک تعریف کوي د اجر مشترک چې هغه صرف د یو کس لپاره کار نه کوي ډیرو د لپاره کوي لکه رنگساز دوبي ټیلر وغیرہ
او اجیر خاص چې هغه یو خاص موده کې یو کس لپاره کار کوي راځي ورلا فالمشترك ما لا يستحق الاجره حتى يعمل كالصباغ والقصار وليس یو سړی دی وکالت باندې پیسې لی نو دا مجیر مشترک دی کله د چا وکیل جوړ شي پیسې تیلی کله د چا جوړ شي پیسې جایز ده کاغل انجو منجو کی یو کا په بیا مبیا خرڅولو باندې یو کا مبیا خستلو باندې جایز ده نو د وکیل اجرت جایز ده چونکی وکیل اجیر مشترک ده نو د اجرت تعلق د عمل سره ده نو که وکیل دی په بیا خرڅولو باندې مبیا خرڅولو باندې جوړ کو ترڅو چې مبیا نه خرڅ کړي اجرت مستحق نه جوړيږي او بشرات جوړ کړي ترڅو خستي مستحق نه جوړيږي تاسو بدی بیګی مولي سي دغه شان کمیشن هم جایز دی اجرت د سمسار یو سړی مشتری لا مبیا اخلي مبیا ورته خایره شم مبیا درته وخېما او یا بای لګاک پیدا کی مشتری ته وي بای ته وي دا لګاک مې زرا وسوسه په ور خرڅه کا نور خرڅول بای د خپل کوي اخلي مشتری د خپل نو اجرت وکیل او کمیشنی کې فرق معلوم شو وکیل کې کار وکیل خپل کوي عقیدی او کمیشنی کې کمیشنی کار د خپل نه کې صرف غاک پیدا کوي یا مبیا ورخی غاک تا تاسو پیږئ بهرحال اجرت د دواړو جایز دی او به کمیشنی چې دی کنه صرف د یو نه دواړو نه خستلی شي مشتلک نن سبا چې پراپرټي ډیلران دي څوک چې یې هغه ته وې تعالی پلاټ پیدا کوم دغه اجرت د عالمه او څوک چاله چې خرڅي هغه ته وې تعالی خرڅوم دغه اجرت د عالم نو غاک نه مخستلی شي مالک نم شرط بداوی چې اجرت به متعین وي ځکه اجرت د اجرت کې تعین موږ شروع کې ویلو کنه معرفت د ماقود علیه او د به نا شرایط نه ده ورپسې بل مسله د تحکیم ده تحکیم د دوه کسانو په منځ کې فیصله کول نه بده معنی اجرت خصل جایز دي ځکه هغه ټیم ور کوي ښا اولی سبيات ساتي د څومره کسان مایت کړه دا کله اجیر مشترک جوړیږي او کله اجیر خاص جوړیږي دا نه د لازم چې وسره اجیر مشترک او اجیر خاص نشي جوړېدل اجیر خاص او بس مشترک بني دواړه جوړیږي دغه موافق بد یو سره یو کسل اجیر مشترک بل اجیر خاصمي خاص ټیم کې دغه موافق به دي احکام جاری کیږي ښا لکه وسري دوه کسان له جرګه کوله ټیم او تور کولو نو د خپل ټیم پیسې خستل شي البته چونکی لانجه خلاصول دا طاعات دي ان مؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم دا الله د طرف امر دی رسو به موږ یو قانون راشي د خیر سره وایو ښا کم چې طاعات خالصي چې صرف مسلمانانی کوي باغی اجرت جایز نه دی او دا طاعت خالصه نه دی مسلمانانو سره سره کافرم کول شي دیو جن اجرت په جایز دی او کم چې طاعت خالصي دغه خبره به ان شاء الله وکړو التک چری عین جوړ شوی عین واجب عین فرض عین وغیرہ په دغه صورت کې به اجرت نشه خستلی او که عین نو جوړ شوی نه به بدنه د لازمه به نه دانو شریعت د طرفه نه غیر لازم کار بزان لازمي به خو به سي خستلی شي الته خبره وکړو مخکې راځي نو د دوه حکم بیان شو یو مل لا يستحق الاجره حتى يعمل هذا اول حکم دویم حکم وليس د اجیر مشترک پلاس کې دا کوم شی چې امانه فی یده دا به امانت فی ان هلك لم يضمن شيئا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يضمنه تاسو متلک برو غری دا مسله به صحیح حل کو اجیر مشترک پلاس کې د درزي پلاس کې کپڑا دوبي پلاس کې کپڑا رنگساز پلاس کې کپڑا هلاک شولا یا دا غشان مصری پلاس کې کم شتا ورولې و هلاک شو توان پښته کنه نو وخت شي ورته د اجری مشترک د لاسه چې یو شی هلاک شي دوه صورتې دي یو دا چې د فعل نه هلاک شي او دویم دا د فعل نه هلاک شوی نو کچری د فعل نه هلاک شي ک د دوه صورتې دي تعدی کړي ځکه هلاک شوی
تعدی نه کړي ځکه هلاک شوی دواړو صورتونو شریک حکمدار زمان به وي بس لنډه دا چې د اجر مشترک د فعل نه یو شی هلاک شو تاوان به وي که تعدی پکې وي او که نه وي تاسو پوه شئ او که د اجر مشترک سره شی پروت هلاک شو خداغه د فعل نه نو اور ولګېدو هلاک شو شطر وګرځېدلو هلاک شو نو به دو صورت دي دل ممکنه و چې دا شی بچ کېونی بچ کړي او دل بچ کېدل ممکنونه نو باول صورت کې کوله ممکنه و شی بچ کېو اني بچ کړي توان به شته دي او دریم څلورم صورت کې یعنی دی کې دویم صورت چې بچ کېدل ورته نو ممکن ځکه نه دی بچ کړي نه به توان نشته مجموعي ته ورته صورت شو کفیل د اجر مشترک نشه هلاک شو که تعدی بکی و او کنه و دو صورتا او که د فعل نه غیر هلاک شو او دته بچ کول ممکن او د ندی بچ کړي درې وړو صورتونه کې بل اتفاق تاوان شتا یو صورت باندې شو چې د فعل نه نوي او بچ کېدل ورته ممکن دي نه بچ کړي تاوان شتا کنه شتا امام سے وای تاوان به نشته او صاحبین وای تاوان به شتا کتاب کې مسله د څلورم ذکر ده چا دا سوال لیکلی مو کنه تاسو ملګرو کې ذهن کې کینه وګورو تا والمتو امانه فی یده ان هلك لم يضمن شيئا دا بور سره ولګي ګوره ان هلك بغیر فعل الاجير څنګه اختلاف ولا جوړیږي کنه کفیل کې به اختلاف شته دا قید به ولګي بغیر فعل الاجير ويمكنه الاحتراز اجير فعل معنی نو او احتراز ممکن هم لم يضمن شيئا دا ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين وي يضمنه ضامن ببي فتوى قول راجح کړي امام سے قول مفتى به دي او القول الصواب کړي چې استحسانا د صاحبين قول مفتى به دي اولان دي او اصل امام کرخي رحمه الله لیکل دي الاصل ان الضمانات في ذمه لا تجب الا باخذ الامرين الا باحد الامرين الضمانات في الذمه چی شستا په ذمه ده هغه کې ضمانت نه واجبېږي مگر باحد الامرين سره اما باخذ شروط به وکړه هلاک شو او بشرط کله که هلاک شو توان به راکې فاذا عدم لم تجب کدواړه نو به توان نه واجب تاسو پوه شئ نو وسبا دریو صورتونو کې توان نشته یو کې شته یو کې اوس د چا راي مفتى به ده بعض علماء د امام ابراهيم مفتى به ګرځولي بعض صاحبانو لقمان کدسی وکړو چې دا نقصان تقسیم کو په مالک او په اجیر باندې نبی به څنګه به ډیره بهتره خبره وي تاسو پوه نه شئ واستحسنه وفت المتاخرون بالصلح على النصف عملا بالقولين صلح دی وکي پس دیم تاوان پتا نیم په هغه باندې صلح قید بیات ساتي ور سره به دا صلح کې به جبر په قاضي کولای شي کنه بعض علماء وی قاضي په جبر هم کولای شي بعض وی جبر به نشي کولای مرحله دا ډیره بهترین صورت ده خجیدا مخکې چې کوم صورت تیر شو دا د هلاکت ځکه من قید به کې ولګولو بغیر فعل الاجيري لګولې مو کنه بل هم قید به کې څه لګولې ويمكنه الاحتراز دا هلاکت شو اوس استهلاک صورتونه وره به الفاظ دیگر په فعل د اجیر باندې چې هلاک شي به اتفاق د توان بشته کنه نو وره باندې کې تقریبا 15 صورتونه ذکر کړي څلور وما تلف بعمله دا خو فعل باندې شو کتخریق الثوب من دقه کپڑے په خوا به چینځل نو بډانګو به والا دې سره وشلې دله جنې د یار په تماشا وا او د بلار کمیسي په صوباړي وشلونه واخ بدغلو بوکا وزلق الحمال حمال چو قلی چورته وي شی بار کړو وس غریب خوې شلو او تی وګرځیدل چې وټول ماچ شاته ډک منګي او ماچ دعا وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل رسي وشدل كما رسي باندې بچ مکاری بوج تړلو پنکوش والا رسي تړلې او بر غاړي والا وشدل وغرق السفينه من مدها
کشته رخلا او بس غرق شولا دا ټول چې مضمون په دې کې به زمان وي ځکه دلته فعل لیکنه تاسو به شولې برحال واپس پیرتاو شي وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري رسي خبره کړي دا توان ال د چکل رسي د مکاری وي او که رسي د بار د مالک وي د بوج د مالک وي نو نقصان هم دغه د سي رسي به پیدا کوله به توان نشته دي او به کشته کی ویل وغرق السفينه من مدها كغرق السفينه من مدها چرخ کله کشته هلاک شولا به فعل ده او کله هوا په وجه کشته هلاک شولا طوفان په وجه نه به پتوان نشته ولی به خو فعل نه دی به خو صدرم صورت ده کنه تاسو په یګی نه هغه قیدو باندې ټوله بنا ده خجی بدی صورتونه کې کشته کې یا سواری باندې څوک ناشته هغه هلاک شو دغه به څوک وي الا انه لا يزمن به بني ادم بني ادم به کې دغه به زمان نوي ورسېدلې په وجه سره یار بني ادم زمان په کې ولي نوي وجه لان الادمي غير مضمون بالعقد الى مزدار مسلې لیکلي ادمي چی کنا دا چې کله عقد وشي او به دا د اطلاق وشي هلاک شي به زمان نه ان شاء الله جنایت کې به موږ لراشي عقد و صورت کې به زمان نه د څه عقد کړي او راځه ته بوزم او هلاک شو ناغه مزدور گاڑی والا اجیرو څوک چناس او مستاجرو اجرت ماینی والو عقد شوه دي چې هلاک شوه توان نه قاعده لیکلي وزمان الوقود لا يتحمله العاقل زمان د وقود چی دا به ان شاء الله جنایت کرا شيخه عاقله د دې دا بوج نه برداشت کوي یعنی کم دیت په عاقله او د کم نه دي ان شاء الله تب موږ لرا شيخي کې یو دار چې عقد شوی او باغی کې به سړی مل شي هغه کم د عاقله او د قاتل باندې به دیت ادا کول نوي به بسلان دي لیکلي به ضابطه وما يجب بالجنايه يجب على العاقله دا یو مسله ده هو العاقله لا تتحمل زمان الوقود هم كتلك دا بل قاعده ده برحال واعلم ان الاجير المشترك انما يزمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثه درش شرایط سره اجير مشترک زمين جوړيږي اول شرط دا چې د فساد د قدرت کې وا نام ویلو او دویم دا شی اجیر ته سپارل شوی او باقاعده تخلیه شوی وا اوس کې کشته کې دواړه سوري دي گاڑی کې مالکم سور دیو ډرایوري چلیم نه به خو تخلیه پرانه ده شوی به تاوان بنوي او دریم ايكون المضمون مما يجوز ان يزمن بالعقد چې مضمون شی باغی چې عقد سره دغه زمان راځي او انسان چې هلاک شو عقد سره دغه زمان ناراضي پوهیږي به کنه انسان چې هلاک شي د عقد په وجه هغه کې زمان به نوي چې نه ځکه ویل الا انه لا يزمن به بني ادم نتیجه ووري فمن غرق في السفينه او سقط من الدابه لم يزمنه البته دمردا کشته ورانه چلولا دابه ورانه چلولا نبه دې مسلې روان دي رست ان شاء الله کوو حجی په دې عنوان کې منځم مسله چا حیوان لرغوالو یا انسانانو لرغوالو او به هغه نه انسان وفات شو حیوان وفات شو توان به پی کني وا نو اوس به منګورو چې د مالک ترکمه پوری اجازه تو هغه پوری کاری کړي خو توان بنشته بالاذن کار کړي الجواز الشرعي ينافي الزمانه ثم نمبر 9 نمبر ماده او کوم ځای پوری اجازت وو دا غینه تجاوز کړي دي او به هلاک شو نو به جواز شرعي نشته نه به زمانه واجب وي دا سیدا اوس به من قاعده مسله دا سی بیان کو ک علاج کولو خکری وهلو رګي وهلو کوم معتاده طریقه وا هغه خپل کړي او به هلاک شو به توان نه ذکر د غیزن وي
جایزي والله او کله معتادي طریقې نه تجاوز کړي او به دغه ځن نو به دغه تاوان وی دغه حکم د اپریشن هم دی نو کا اپریشن کولو ډاکټر نو ډاکټر ته د اپریشن اجازه تی خو معتاد په ماغه طریقه چره دی او تاوان بنشته ها کته عادي تی شوی و منګ څنګه ویلو ناجایز فعل کړو نو که ډاکټر قصدن مړ کولو که فعل جایز هم تاوان په دی هم تعدی د نیت والا تعدی او که قصدن نه مړ کولو فعل داسې فعل چې هغه ناجایز مطلب اجازه ورته د دومره فعل نو نبی هم په تاوان وي او کنه ته د مرګم نو په اپریشن کې او کوم فعل کولو هغه فعل معتاد هم وو نبی هیڅ قسمه تعدی نشته والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد وګورئ واذا فسد الفساد او بزغ البزاغ فسد عام طور انسانانو د پر استعمالېږي او بزغ بهایم وتا ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا زمان عليهما فيما عتب من ذلك وإن تجاوزه زمنا لاندې وجري کړي انه لم يؤذن له في ذلك قيدا ولا اما اذا كان بغير اذن فهو ضامن ها وسکه دغه پر اسی ولا رغور اجازه د مالک نو کبه معتاد طریقه و اجازه نشته دغه بهر حال تاوان دغه شند اپریشن بسره ده ولو قطع الختان حشفه الصبي فمات منه يجب عليه نصف الديه اما شمل اشفق کټ کول او مړ شو نصف دیت به لازمیږي خدا اعلی چې د سره خشوي نو ډایرک مړ شو ولې نیم کی اجازه تو نیم کې نو وین بری منها او کته بری شو ورست مړ شو به ټول دیت لازمیږي دا به دا څه وجه ده لانه اذا مات حصل موته بفعلين احدهما ماذون فيه ووقت الجلد والثاني غير ماذون فيه وقت الحشفه تصور سيبدي اما اذا برئت شيء رجل قطع الجلده كانه لم يكن چې په ټیک شو کنه نو معلومیږي کم کی چیز نو هغه د سې لکه سرونه خټیک شو او دا حشپه کټ کړي هغه نه مل شوی نو حشپه کې خبره دیتی ورکوټه شه دی دیتی بره د بدن عمره او به د ماشوم هغه وګورئ والاجير الخاص شپږم مسله بده عنوان کې د اجیر خاص تعریف من کړو یو تعریف هم ورلدا کړو چې د عمل په منافع باندې وارد وي دغه کنه عقد د وارد وي په منافع باندې او منافع د اعلی معلوم ګرځي چې موده ذکر کیه مسافت ذکر کی دویم تعریف ادا دی چې خاص هغه چاته ویل کیږي چې په خاص موده کې خاص سړی د پاره کار کوي هغه کې بل چاره بار نه شي کولای والاجر الخاص هو الذي يستحق الاجره چې مستحق دلته تعریف بالحکم کړي چې مستحق د اجرت جوړیږي به تسلیم نفسه فی المدة چې موده کې ځان وسپاري امخ کې څه ویلو مستحق د اجرت نه جوړیږي ترڅو چې عمل نه کړي دلته عمل نه دی ضروری او لم يعمل كمن استأجر رجلا شهرا لخدمة او لرعي الغنم خجين هذا خاص ولي لانه يختص لعمله دون غيره چار بار عمل کې هغه بوره خاص شي او مسلم دا لانه لا يصح ان يعمل لغيره في المده دې موده کې بل چار بار عمل نشي کولای بچا کوم مدرسین دي مدارسو کې اسکول استادان دي دا جيري خاص دي کام دي ما تاسو ویلو دا نه د ضروري چې څوک جيري خاص شو عام احکام به نه جاری کیږي او کام مشترک شو د خاص هغه به نه جاری کیږي ځینی احکام هغه د ځینی یعنی په مشترک کې د خاص اثرات پیدا شي نو هغه احکام به کې راځي او په خاص کې د مشترک احکام پیدا شي نو اثرات به کې راځي اوس متوجي شي د مدارسو کې چې کوم مدرسین دي دا اجر خاص دي د مدرسې والو خو چون کې اجرت دي دی عمل پورې خاص کړي ګوره د اجر مشترک اثر پکې رااله اوس به مدرس سار راضي غرمه پورې او اوس به زی او وای چې ما خو اجرت تعلق مودې پورې دی نو بس تعلق اجرت به وړي عمل سزما کار نشته ای غلطه خبره ده اجر ته وای ته موده کې اسی مودې لنه ساتلې ته من عملم دي چې عمل به لازم کو دا بکې
الا به مستحق د اجرتي نبي پکې نو اجر مشترک اثر رااله تر څو چې عمل نه کړي اجرت مستحق نه جوړيږي او کامل کې نیمګړتیا و دغه موافق به اجرت کمیږي تاسو پیږئ هم دغه شان دي سکول استادانو سرکاري څومره نوکري نه دي دا ټول اجر خاص دي د حکومت خو اجرت د دیو مشروط دی په عمل کول باندې اجرت د عمل په واسه کې ده به د مدارس کوم اساتذه دي دیو دا تنخواه مصانعه میشتي نو دا مثلا زین کې ور سره کې دی چې یو مدرس رمضان کې مدرس جوړ شو تنخواه به د کله نه جاری کیږي او که یو مدرس مکمل کال درس کوي او 2-3 میاشتې چې کومي چټې نه دغه تنخواه به ورته ملاويږي کنه او که یو مدرس جوړ شو به کال به منس کې 20 سلو د بقایه کال تنخواه به ته ملاويږي کنه یا چې سبقونه ختم شو 20 سلو بس بقایه 2 میاشتې یا 3 میاشتې باطری شوال شعبان او رمضان او نیم شوال پورې تنخواه به ته ملاويږي کنه نو مولوی صاحب کچره باقاعده تسریح شوی چې د سیبه کو دغه موافق بچلېږي لا عبرت بالدلاله فی مقابله التصریح عباره نمبر ماده کې ویلي څنګه تسریح شوی واغې موافق وي ادم رده چې کله تسریح دا قد مخالف تسریح وي نه به شرط مخالف دی به خور سراقت فاسديږي مثلا ورته وي تا ته بولنې مش کې تنخواه نه ملاويږي نو شرط فاسد دی چې عمل کې څنګه باندې ملاويږي خجی او که تسریح نو شوی نبی به موږ عام مدارس ته ګورو ولته څنګه حساب کتاب دی عرف ته ګورو والعرف في الشرع له اعتبار موږ ویلو التعين بالعرف كالتعين بالنص المعروف عرفا كالمشروط شرطا دا یو ماده یادو څوم نمبر 42 نمبر وکړه نو که عرف دا جوړو لکه نن سبا عرف دا دیم چې څه ټیم نه درس شروع کیږي تنخواه شروع کیږي اگر کې مې مخ کې مدرس جوړ شوی یو دغه شان به تنخواه اخلي دیم پوره کال ډیوټي ورکړل 2-3 کال لګي دي چټې نه تنخواه به ملاويږي دا عرف دی ادا کوم چټې نه چی کنه د راتلون کې کال دمی د پاره او که په رمضان او شوال کې استلو نو بعضی خلک ولا د شوال او د شعبان کې شعبان او د رمضان تنخواه ورکی بعضی نه ورکی نو کده سی فیصله وکړو کچری د خپل وتلو مستحق نه دی کوم مدرسې ولا استلو به ولا پکار د تنخواه ورکی او کله کال بمنس کې استلو نو بهم دقه مساله دا کړ خپل وتلو به مستحق د بقایه کال د تنخواه نه جوړیږي مستحق نه جوړیږي او کچری دیو ویستلو او څو نقصان هم پکې نو نبی خو باغه بنیم کال کې ځان لا درس نشي نیولې نبی بوله دغه تنخواه ورکي وګورئ والاجير الخاص هو الذي يستحق الاجره بتسليم نفسه في المده وان لم يعمل كمن استاجر رجلا شهرا للخدمه او لرعي الغنم وما مثلا ولا زمان على الاجير الخاص فيما تلف في يده وليس بدا اجير خاص د لاس چې کوم شي هلاک شي تاوان به نشته د فعل باندې حکم موږ د سی وایو اجير د لاس کوم شي هلاکیږي دوه صورتونه دي یو دا چې تعدی وکي نو بیا خو بهر صورت تاوان دی او که تعدی ونه کی او هلاک شي نه به د فعل نه کوم شي هلاک شوی تاوان به پی نوي نه حقیقت کې د اجير مشترک او اجير خاص دوه فرق شو یو دا چې اجر مشترک مستحق د اجرت جوړیږي په موده کې کامل ووم نه کی اجر خاص فهمه او اجر مشترک له مستحق د اجرت جوړیږي چې عمل وکي او دویم دا چې اجر مشترک د فعل نه چې کوم شي هلاک شو په هر صورت به تاوان دی او اجر خاص د فعل نه چې هلاک شو چې کله تعدی و تاوان دی کنه نو به نشته تاسو رسې کنه الا يتعدى فيزمن کته دی و به ټیک ده بځه وته ورکړی ودا سره و مړې کړل بزور خپل ولا ما تکړل
اتم نمبر مسله په عنوان کې والاجاره تفسدها الشروط كما تفسد البيع وليس بشروط اجاره دا صفات فاسده لکه څنګه چې بيع فاسده ولا ندلته ما غشان تقسیم حکومت متوجه شي کچري په اجاره کې دا شرط ولګیدلو چې هغه پوره کول ممکن نو بيع هم نه فاسده اجاره هم نه فاسده دم ویلو البته اسمان ته بخیږي دا څوک نشي پوره کوله دیم اجاره کې دا شرط ولګیدلو چې شریعت دغه شرط له اعتبار نه ورکړي به اجاره نه فاسدي کې لکه څنګه چې بیا نه فاسدي ده دریم اجاره کې دا شرط ولګیدلو چې هغه کې دغه ځای به توجه کړل خجی اجاره کې دا شرط ولګیدلو چې هغه د عقد موافق اجرت بډاریک راکې به شرط هم ټیک دی اجاره هم ټیک ده او که د اجرت مناسب د اجاره مناسب ملایم رهن براسک دی پتہ نه لګي ته به اجرت راکې کنه به راکې نبم څلورم شرط شو اجاره هم صحیح ده شرط هم صحیح دی پنځم د شرط ولګیدل چې د عقد مخالف خورف او عادت پکې جوړ شوی نو به بدغه شرط او عقد اجاره دواړه صحیح شپږم داسې شرط ولګیدل چې نه بکی موجر او نو مستاجر او شی مستاجره ته فایده وا درې وړو ته نه وا دغه صورت کې به هم عقد اجاره صحیح ده او اخر شپږ شو کنه هم نمبر دا چې شرط ولګي چې موجر یا مستاجر ته به کې فایده وي او د عقد مخالف شرط وي نو په دغه صورت کې به اجاره هم ور سره فاسديږي وته وګورئ موږ یو قاعده ویلی و هغه دا چې هر عقد چې شرط پورې معلق کولی صحیح وي نو په شرط د فاسد باندې فاسديږي او هر عقد چې شرط پورې معلق کولی صحیح وي وخت مې څه ویلو به وره هر عقد چې شرط پورې معلق کولی جایز نه لکه تملیکات نه شرط فاسد باندې به فاسديږي هر عقد چې شرط پورې معلق کولی صحیح وي لکه اسقاطات شرط فاسد باندې فاسديږي نه شرط فاسد بخپل فاسديږي کنه ونه رسیدلې به لکه وی ان تعلیق الاملاک بالاخطار باطل وتعلیق زوالها بالاخطار جائز امام کرخی رحمه الله لیکلی الاصل ان تعلیق الاملاک ملک چره تملیکات د معلق کول بالاخطار شرط پورې شرط چی خطر کی چې موجودیږي کنه موجودیږي دا څه ده کنه دا باطل لیکه ولی باطل لیکه د قمار معنی پیدا کیږي نو تملیکات شرط پورې معلق کول چې د صحیح نه دي وتعلیق زوالها بالاخطار او د ملک زوال معلق کول خطرې پورې شرط پورې یعنی منګ څنګه متویلو اسقاطات غلام آزادیدل کفالت نبری کول طلاق ور کول نټول شینا دا جایز دي تاسو په شولې پس دا غند نه ير نشي چې کما قد شرط پورې معلق کول جایز نه شرط فاسد معنی فاسديږي شرط پورې معلق کول جایز وي شرط فاسد معنی نه فاسديږي او آسان تعبیر دا دی چې تملیکات شرط پورې معلق کول هم صحیح نه او تملیکات چې تملیکات شرط پورې معلق کول صحیح نه او شرط فاسد په وجه فاسديږي او اسقاطات شرط پورې معلق کول صحیح او شرط فاسد په وجه نه فاسديږي والاجاره تفسدها الشروط كما تفسد البيع وحكم الاول على مشمي وي قاعده بشكل کې هو الفاسد اجاره فاسد حکم څه دی وجوب اجر المثل بالاستعمال اجر مثل به وتور کوي خدای حکم دی اجرت مثل شکل استعمال وشي بخلاف الثاني او کله چې اجاره باطله او هو الباطل فانه لا اجر فيه بالاستعمال بس دا قاعده ذهن کې کینوي اجاره فاسده کې با رست برام شي اجرت مثل ملاويږي اجرتا
او اجاره باطله کې ته سم نه ملاويږي خجي الاصل ان عقد الاجاره لا ينقض اچھا دا په سبب مسله وایو کچا په مستاجر باندې زمان لازم کو نه به څه حکم دی الګ راګاړې در لبکری در کوم خو ګره ک نقصان یو کو توان براکه د اجاره فاسده ده رسې بدی باندې اگر چې فتاوی ذکریه ولې لیکلي نن سبا کې چلی دغه شان شرط ولېږي نو بکار درې شي دا جایز شي ځکه خلکو کې هغه شان امانتګری نشته نو کدا ورته وی چې لکه توان مدن غواړم نو وي سیدا عام فتاوی ولدا سینه ده غنه لیکه خجي العبرة للمتعارف في الانتفاع بالإجارة خبرس چې بس کوي نو به یو دوا وټ مسلې واوري مسله دا د مولوی سم اجاره کې مقصود چی کنه مقصود هغه منفعت معنی اجرت حاصله ولي نو کوم شی دا سه چې هغه کې عین شی استعمال په وجه حالکه دلو نبی به اجاره کې ورکولم جایز نه اجاره چاته وی چین باقی باتی شي منفعت باندې اجرت حاصلې نو شکل عین باقی نه باتی کېدلو نبی به دغه شي اجاره هم صحیح نوی تاسو وای شولې نو دا ثابت لیکلي بجای منفعت کے استحلاک عین پر اجارہ باطل ہے بجای منفعت کے منفعت پزے نا منفعت اجرت کی ورنہ کی استحلاک عین پر اجارہ استعمال عین پر اجارہ استعمال عین پر باطل ہے کا عمدہ شان بل اصلا وورا ان عقد الاجارة لا ينعقد على اطلاف الاعیان اعیان په اطلاف باندې نه مقصودا تاسو پوه شئ او کچري اعیان باندې اعیان په اطلاف باندې اجاره او به د اجاره باطل یې خبره اجاره صحیح نه وي